زما ډیرو قدرمنو ډیرو عزتمنو سپیزلو غختلو یاړلو پښتنو رونو خویندو خصوصا مسافرو ملګرو زیم ستاسو باچاجي ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې د ښکلې پښتونخوا غږ شاملوم. قدرمنو ملګرو زمونږ د پروګرام د پښتونخوا غږ خپرونې سلسلې روانې دي، مشاعرې وي، د هنر پروګرامونه وي او کله کله مونږ ډیرو درنو عزتمندو ملګرو مشرانو سره مرکې هم کوو. په دې مرکو کې سپینې سپینې خبر راځي. د پښتو ډیر خادمان لا پاتې دي، د پښتو ډیر محسنان لا پاتې دي چې مونږ به هغوی ته ځان رسو. نن هم زه د یو داسې سپېڅلي شخصیت سره مرکه کوم چې د چا خدمات ډیر زیات دي، چا چې خپله 10-12 کتابونه لیکلي دي، بلکې چا چې د پښتو د 100 نه زیات کتابونه نورو له هم چاپ کړي دي د خپل ادبي مرکز سرای نورنګ لخوا. د پښتو دا ډیر لوی شخصیت بابای هایکو دی. بابای هایکو د پښتو کې هایکو صنف در راوستی دی او په اصلي شکل کې پښتنو ته د متعارف کړی دی او د پې بیا کتاب نه بلکې کتابونه په هایکوګانو باندې هم لیکلي دي. پروفیسر قاسم محمود، پروفیسر قاسم محمود چې پخوا به مونږ او تاسو ټولو د پروفیسر قاسم بنوي په نوم پیژندلو. دا د پښتو هغه لوی محسن دی چې د ټول عمر پښتو لیکلې، پښتو لوستلې او خلکو ته ښودلې ده. لوی لوی علمي ادبي او فرهنګي تحریکونه یې چلولي دي. ډېره لویه هستي ده، ډیره درنه هستی ده. پکار خدا و چې د سره ما مخکې مرکه کړې وې، خو چون کې د لاس ته راتلل ډیر ګران دي او بل دا چې نورنګ ډیره لرې علاقه وه او هلته کې زما تګ مسله وه. په دې وجه زما ډیر نازولي ملګري او ډیر عزتمن ملګري د احساس شعري مجموعې خالق د اثبات نثري کتاب تخلیقکار د پښتو یو ډیر خوږ او ښکلی او روماني شاعر قدرمن راجا کاشف صاحب دا پیرزونه وکړه چې پروفیسر قاسم محمود صاحب را پیدا کړو. نن مونږه په راجپوت هاوس کې ناست یو، کم چې د راجا کاشف صاحب کور دی. هغه قاسم محمود صاحب ما ته په ځای کړی دی. نن د قاسم محمود صاحب د ژوند د کتاب پاڼې راسپړو. دا پاڼې تاسو ولولئ، تاسو ما سره اوسئ. پروفیسر صاحب ستړی مه شئ، څنګه صحت دې ښه دی؟ ډېره مهرباني باچاجي، تاسو ډېره مننه کوم چې زه دې را پیدا کړم. زما پیدا کول خو ډېر ګران کار دی خدا. او راجا کاشف صاحب ډېر زورور سړی دی، هغې چې کوم دی چې باچاجي ته به خامخا راځې او انټرویو به ورکړې که مونږ خو اوس دې دور نه تېر شوي یو. زه د راجا صاحب دا راته ووایه چې دا ملغلره دا چې تا ما ته دا ته خو 2-3 میاشتې د پسې ګرځېدې، زما ستا خو 2 میاشتې مخکې دا وعده شوې وه چې پروفیسر صاحب نه به مرکه کوو. نو دا سړی دا مشر دا محترم دا مقدم تا څنګه را پیدا کو او بیا دې ما ته کېنولو څنګه؟ باچاجي اول خو زه تاسو ته هرکلی ویم سره د پروفیسر صاحب. اول زه ستا مننه کوم، ته به ما ته هرکلی وې یا نه چې دا تا کومه پیرزونه په ما وکړه په یور وایس ټي وي لندن دې وکړه او د پښتونخوا غږ خپرونه. دا وړه خبره نه ده ځکه چې هغه په خپله وایي چې زما را پیدا کول ګران کار دی. نو بېشکه داسې دی باچاجي پروفیسر صاحب ته زه دا اکثر ویم چې ته کله ادیب وې نو ډېر ښه وې، مونږ په لاس به ډېر راتلې، خو چې کله تا تصوف ته لاس اچولی دی نو مونږ نه غایب شوې. اوس په ډومبي ځل دا اوس چې تاسو سره ما رابطه وکړه دې نه مخکې ده ویل زمونږ تصوف اجتماع ده، زه به هغې ته ځم او 3 ورځې به ما له نورې انتظار کوئ. نو هغې تاسو ته ما فون کړی و چې باچاجي پروفیسر صاحب چېرته تللی دی. نو اجتماع انتظار شو، بیا ما ته ویل ته به را سره ځې.
نو اخر څه په مشکله مې دا دی تاسو ته کېنول دی تاسو وړاندې دی ښه نور څنګه دی صحت دی څنګه دی شکر دی الله پاک لوی احسانات دی بوډا خو یم خو د زړه نه ځوان یې ځوانو نه ډېر تکړه یم ځکه چې اوس هم زه دیني سبق وایم هلته یوې مدرسې ته ځم او کتابونه وایم دینی کتابونه وایم عمر دی څومره دی دې وخت عمر مې اوس دې وخت 15 کالونه اوړېدلی دی لکه ته کله پیدا شوې زه 12 جون سن 1947 زه په دې نه پوهېږم ما ته پښتو کې وایه 12 جون باندې خو پوهېږې او 1940 کې پیدا شوی نه دا نوم د خپل د پاکستان د آزادۍ د تاریخ 1940 سړی دی که نه رښتیا عمر دا دی نه زه په رښتیا وایم زه ماته ګپ نه راځي او نه ټوکې راځي زه باچا صحیح طور باندې کوشش کوم چې پښتون شم یم او پښتون نور هم شم تا ډېر اوږد سفر وکړو ادبي او علمي څومره وخت کې دی دا لیکل شروع کړي زلمیتوب کې ماشومتوب کې ځکه چې اوږد عمر د پښتو کې تیر کو پروفیسر قاسم بنوي او نومو او بیا هر کتاب باندې به لیکلی ادبي خدمت څومره ژوند د ادب لار کې تیره که او بیا د تاسو تر اوسه پورې څومره کتابونه پښتو غېږ ته ورکړي دي باچاجي دا خو ډېره اوږده خبره ده تاسو وایئ چې خبرې به لنډې کوئ عرض دا دی چې زه په سکول کې وم په میټرک کې وم یعنی 10 جماعت کې سبق مې وی هغې وخت ما دا شاعري شروع کړې ده اول به مو ټپې لیکلې او راحت ذاخري د خدای پاک وبخي هغې یو اخبار و شهباز هغې کې چې ته مو لیږل خطونه به مو لیږل او هغې کې چاپ دي بیا خو باقاعده طور باندې چې زه کله 10 ټولګي ته رالم نو هلته د مروتو ادبي ټولنه وه چې بیا وروستو مروتو ادبي جرګه سره نورنګ جوړ شو هغې کې مې چې کوم دي که نه د رحمت الله در صاحب رحمت الله نیاز صاحب او نورو شاعرانو سره چې کوم دي که نه دلته په مشاعرو کې حصه اخیستله او باقاعده چې کوم دي که نه هغه میاشتې کې بعد جلسه کېدله او هغې کې ته به مو ترهی غزل او دغسې غزل لیکل بیا وروستو چې زه کله کالج سبق مې شروع کړو د کالج وال نو بیا خو ما پښتو ته ورننوتم او داسې ورننوتم چې هلته کې یوه رساله د نورنګ په نوم چې کوم دي که نه مونږ جاري کړه ده چې هغه 6 شمېرې ووتلې هغې نه پس د حالاتو په وجې سره بند شوه او هلته چې کله بیا زه 14 ته ورسېدم 14 امتحان مې ورکاوه نو هغه ته ماته کتابونه نه میلاوېدل ډېر په مشکله مې کتابونه پیدا کړل ځنه مې نه کړل پیدا هلته فوټو سټیټ هم نه و په ګوتو به مې چې کوم دي که نه لیکل هغه ما سره اوس هم پراته دي هغې نه پس چې کوم دي که نه بیا ما چې دا یو جذبه پیدا شوله چې زه ولې دغه راتلونکي کور ته چې کوم دي که نه داسې حالات پیدا نه کړ چې بیا اساني طریقې سره دو چې کوم دي که نه دا امتحان ورکوي نو اول مې چې کوم دي که نه دیوان علي خان ما په خپلو ګوتو ولیکه زه کاتب خو نه بیا هغه نه بعد مې تقریبا دغسې کار شروع چې هغه تاسې په قول 100 نه زیات کتابونه چې کوم دي که نه دا 100 نه زیات کتابونه تا په تاوان خپله کړی دی ما په خپله تاوان کړی دی بلکې پلار به مې وی چې د کتابونه لرې کړه مونږ ته د خپل کور چې کوم دي د کوټه راته خالي کړه خو چونکې ما کې یوه جذبه وه پښتني ذوق باندې او شوق باندې زه لګیا وم او چې کومه دي که نه دا کار مې وکړو اوس زه خپله وایم چې اجمل خټک وایي چې دا زه پاګل وم او زه وایم چې دا زه صحیح پاګل وم چې ما دوره کار کړی دی نه ته پاګل نه وي تا چې کوم خدمت کړی دا د تاریخونو برخه ده او دا ډېر سرمایه دار خلک د پیسې په نور څه لګوي تا خپلې پیسې په صحیح ځای کې لګولې او تر څو چې پښتو یو پښتانه وي دا 100 کتابونه به پراته وي د دنیا په پوهنتونونو او لیبرېرو کې او د پروفیسر قاسم محمود نوم به ژوندی وي او تر قیامته به ژوندی
پروفیسر صاحب ستا په ځوانۍ کې دا راته وایي چې ته ځوان وې هغه وخت کې په نورنګ کې کمې ادبي هستۍ موجودې وي لږ نومونه یې راته واخله. هلته کې رحمت الله نیاز صاحب و، محمد نواز وزیر و، رحمت الله در صاحب و، عبدالرحیم مجذوب صاحب و، عصمت الله سپرلی خیل و، او داسې نور کسان دي چې هغه اوس ماته ذهن کې نه. تاسو به ناست وئ یو ځای به غونډې کولې او چېرته به کولې؟ غونډې کولې اکثر به موږ ګورنمنټ های سکول سره نورنګ چې اوس ګورنمنټ پایلټ سکول سره نورنګ دی هغې چې به موږ غونډې کولې په میدان کې به موږ کولې. او ستا په رنګ زلمي څوک و؟ او ما په رنګ زلمي چې کومه دی که نه دا نادیم خټک و، سره دیوانه مروت صاحب و، او افګار بخاري و، او ورسره عبدالله جان صوفي و، لطیف خادم و، او داسې نور و. څو بچي دي؟ ما 4 بچي دي جی. څه نامې دي؟ یو نام محمد عبدالله خان ده، بل محمد ادریس خان ده، بل محمد عبدالرحمن ده، او بل محمد سیف الله خان. او دا کم بچي دي چې پښتو ادب ته ورکړي دا کتابونه، هغه کتابونه نه یادوم کم چې تا چاپ کړي دي، کم چې تا لیکلي دي او چاپ دي، د هغې نامې درځي؟ هغې نامې ولې نه راځي؟ ادبي ګلونه، ادبي ګلدسته، دا خو دوه تذکرې دي که نه، ادبي ګلونه او ادبي ګلدسته، او هایکو نوم یې هایکو دی. او هغه هایکو باندې خو شاپاڼه ما لیکلی نه تاسې په چې کوم دي که نه د درې مصریز نظمونو باندې لیکلی و. نو هغه خو ډېر ښکلي لیکلی کړی و. باچا ته خو یې تکړه سړی خو کار داسې مونږ په هکله کم کې، او دا حقیقت دی. پښتونخوا کې هغه کومې لویې چې کوم دي که نه سیمینارونه ته اوس په ما تنقید مه کوه، اوس ته دا رنګ چل وکړه چې د کتابونو نامې راته وایه. ښه ده ته وایم. د ادبي ګلونه، ادبي ګلدستې نه علاوه چې کوم دي که نه د حکمتونو خزانه، د مصیبتونو علاج، د آخرت مینه، او د رزق فراخي، دغسې تصوف و سلوک، او طاهر کلاشفي ژوند و فن. زه بس کوم درته یاد کوم، ډېر کتابونه دي. ډېر لوی خدمات دې کړي دي، ډېر لوی خدمت دې کړي دي. دا راته ووایه چې اوس موجوده وخت کې د پښتو ادب د نورنګ چې کوم دا سفر روان دی، دې نه مطمئن یې؟ زه خو هېڅکله چې کوم دي نه امید کېږم نه. دا په ما کې یو شی دی. الحمدلله د پښتو ادب سفر خو داسې دی چې کله تیز وي او کله چې کوم دي که نه کم وي، خو الحمدلله داسې کسان مو ورکړي دي لکه چې دا راجا کاشف صاحب دی. دا خو خیر تاسې په خپله نوره په تفصیل سره معلومات ونه وکړئ. او دغسې چې کوم دي که نه نادیم خټک دی، او ورسره چې کوم دي سلیم کرار صاحب دی، دا کس ما را پیدا کړی دی. شکر سلیم کرار صاحب ډېر لوی خدمات دي، ډېر لوی سړی. زه او حبیب الله رفیع یو ځل تلي وو نورنګ ته، او موږ سلیم کرار صاحب سره ناسو. ډېر لوی خدمات دي، ډېر تکړه سړی دی. که نور څه نه وي د قلم په زور به وس پرې وکړم، که نور څه نه وي د قلم په زور به وس پرې وکړم، او د کام احساس اوچتومه د احساس په طاقت. هغه وخت تېر شو چې سنګر کې به د تورو شرنګو میدان سر کېږي، اوس قلم او د کرتاس په طاقت. ملګرو، یور وایس ټي وي لندن دی، او زه یم ستاسو کوربه، ستاسو باچاجي صابر شاه صابر. زه تاسو ته یو خواست کوم، که تر اوسه یور وایس ټي وي لندن تاسو نه وي سبسکرایب کړی، نو دا د پښتنو یو معیاري ټي وي دی، او دا ټي وي تاسو خامخا سبسکرایب کړئ. د نورنګ په ادب خبرې وشوې. غواړم چې د نورنګ یو ډېر ښه شاعر چې نن د هغه په کور کې مونږ میلمانه یو، راجا کاشف صاحب نه د دې پروګرام د تازګۍ په خاطر چېرته کم تازه غزل واورم. راجا صاحب
مننه جی، ډیره مننه. چېرته تازه غزل راته ووایه. چونکې تاسو فرمایش د تازه غزلو کو او په کار هم دی ځکه چې زوړ کتاب خو زوړ شو 2014 زوړ کتاب خو دا د راجا صاحب کتاب دی احساس. زما دا خواهش هم دی چې انشاءالله څنګه ما د غزلمو سلسله شروع کړې ده ډېر زر د راجا کاشف سره یو مرکه وکړم. مننه. صحیح ده که نه؟ ارشاد. د زړه غږ مې شور او شر کوي لبریز دی. د زړه غږ مې شور او شر کوي لبریز دی. خو څه وکړم چې اظهار باندې بندیز دی. واه ډېره ګرانه کافیه ده. خو څه وکړم چې اظهار باندې بندیز دی. د زړه غږ مې شور او شر کوي لبریز دی. خو څه وکړم چې اظهار باندې بندیز دی. او کال تر کاله انتظار ستا د دیدن کړي. کال تر کال انتظار ستا د دیدن کړي. ستا عاشق ستا محبت کې څومره تیز دی. او چرته لرې د ګونګي غږ مې تر غوږ شي. چرته لرې د ګونګي غږ مې تر غوږ شي. په دې دشته کې یو ګوټ چرته زرخیز دی. واه او امتیاز هم چې د یو بل په مفاد شي. امتیاز هم چې د یو بل په مفاد شي. محبت د دې رواج لره پرهیز دی. ډېر او د تورسرو خوشحالۍ په لار کې ایل شو. د تورسرو خوشحالۍ په لار کې ایل شو. دا سپیره رسم معاشرې لره جهیز دی. او باچا جي دا شعر ستا تړالی ده. هم د ستا په سر قسم خورم ستا دپاره. هم دا ستا په سر قسم خورم ستا دپاره. چې رقیب سره مې جنګ څومره خونریز دی. دا واوره. او ودرېدې نشي په لار کې څوک د مینې. ودرېدې نشي په لار کې څوک د مینې. که په مثل سکندر که د پرویز دی. ډېر ښه. او مقطع عرضه جي یا پوره شه یا کاشف نه په کلار شه. یا پوره شه یا کاشف نه په قرار شه. دا بېوسه ارمان تن پاره چنګیز دی. ډېره مننه. کاشف خان د نورنګ ادب بلکې دا راته ووایه چې د ټنل د سکوات ټنل نه اخوا نن سبا پښتو ادب په کم رفتار روان دی. باچا جي مونږه که حقیقت سره سوچو کې د ټنل نه اخوا همیشه دپاره دا ګیله لرلې ده د ټنل نه دې خوا ادیبانو ستاسو غوندې مشرانو نه چې مونږ ته ټنل نه اخوا څوک داسې خاص توجه نه راکوي چې هغه د ترانسپورټ مسله ده مونږ طرف ته ستاسو ګاډي مخ نه راوړي که څه وجه ده نو دا ګیله همیشه دپاره مونږ لرلې ده. نه نو ما نه مو ولې لرلې ګوره ما خو دا دی نن خپل فرض پوره کړ. زه خبره پوره کړم. د تاسو په شانتې که کسان را مخکې شي او داسې سپېڅلي مشران را وړاندې کي نو انشاءالله دا ګیله به انشاءالله مونږ وله ختمه شي. خو زه به تاسو یو خبره وکړم زمونږ علاقې کې مجذوب صاحب په شانتې شاعر او ادیب چې په ړومبي ځل هغه انګلیش لیټریچر پښتو ته راواړولو. زه هغه په جنازه کې شریک وم. تاسو سره به یو واقعه شریکه کړم. هغه جنازه کې شریک وم نو ما ته بار د هغه دا شعر مخې ته کېدو چې هغه جنازه چې څومره هغه زمونږ زه دا ویمه چې د جنوبي اضلاع شاعرانو مشر صحیح ده بالکل ځکه چې هغه ډېر لوی سړی و. عبدالرحیم مجذوب صاحب زمونږ دا رنګو لکه پلار او پېښور ته به چې کله راغو نو هغه به زیات مال راتلو او فلیریم مروت صاحب هغه وخت کې هم لوی سړی و هغه به ورپسې ګرځېدو او دی به ما سره ناست و ملنګ سړی و. نو هغه جنازې کې دا شعر ما ته رایه شو چې دې کله لاړو نو ما ویله زه د جنوبي اضلاع شاعري یا دا شی یو غټ باب بند شو. نو ما ته دا شعر ډېر مخکې د ده مجذوب صاحب والا مخکې راتلو چې داغ د پاسه داغ د آس پسلي د کشته چراغ. داغ د پاسه داغ د آس پسلي د کشته چراغ تیره زمانه چې کله کله یادوي سړی. نو ما ویل چې مجذوب صاحب ته لاړې نو مونږ د چاته پرېښودو. نه مجذوب صاحب لوی سړی او د پښتو سنګرونه به تودوي. راجا کاشف به مجذوبې ته رسي انشاءالله. او بل دا چې زمونږ سرپرست پروفیسر قاسم محمود صاحب شکر دی لا ژوندی دی. داسې ډېر لوی هستۍ ژوندی دي او د پښتو د ښکلا او بقا دا سفر به همداسې جاری. پروفیسر صاحب کم ملکونه دي لیدلي او کتلي دي؟
زه خو افغانستان ته تللی یم، سعودي عرب ته تللی یم، شاید هغې ځای نه ما تا ته چې یو ځل ټلیفون کړی دا د په ما احسان و چې د ما د نیکه د روزې سره ولاړې او تا ما ته دا مو ویل چې ستا د پاک نیکه پاکې روزې سره ولاړ یم او ټلیفون درته کوم. تا په ټول ژوند کې عمده یو احسان په ما کړی، نو تا خو بل څه راجا صاحب د ما سره څه وعدې کړي، د خو 100 کتابه خلکو له چاپ کړي، ته الله ته مخکې د ما سره څه وعده کړې وه؟ زه موجود وم چې هغه وعده یې کوله چې تاسو ول کوم را روان کتاب و جنازې هغه به زه شایع کوم. بیا چې کله تا نه را واپس شو دا ډېره انټرسټینګ خبر ده، نو ما ده ته ویل چې پروفیسر صاحب جنازې ول کتاب والا وعده دې ورسره وکړه به ورله شایع کړې که نه؟ نو ده راته ویل که جنازې مې شایع کړې نو داسې دي چې زما جنازه تیاره شي. لکه ما سره دغه یو واده کې ډېر رښتیا نه شو، الان کې هغه دویمه برخه جنازې هم چاپ شوې. اصل کې زه خو وعدې بالکل کوم نه، ځکه چې وعدې پالل ډېر ګران کار دی. اراده مې کړې وه یقینا، او ما والا اراده انشاءالله العزیز وعدې ته ورنږدې وي، او ته به وګورې یو وخت به راشي ته به خپله وګورې. مخکې دې کتلي دي څه خو مې کړي وو، یا یو کتاب شایع کړی و زما یو 15 خو ته د پښتو ژبې خدمت ته نوره هم هغسې ښه دا راته دا خبره خو صحیح ده چې کتابونه تا د 100 نه نورو شاعرانو له هم زیات چاپ کړي دي او شایع کړي دي. نن سبا پروفیسر قاسم محمود کم دی او پیر قاسم محمود زیات دی، صحیح ده که نه؟ دا یقیني خبره. ته دا حق لراته وایه چې دا پیر قاسم محمود تا ته خلک ولې وایي؟ اصل چې خبره دا ده چې څرنګه ما شاعري وړوکوالي نه شروع کړې وله، دغسې مې پوری مریدي هم وړوکوالي نه شروع کړې وله. حضرت مولانا سید نجم الدین کربوغي شریف نه چې کوم دي که نه، ما اغلبا زه ورکوټ یم، د میډل سکول سبونه مې ویله، هلته کې مې بیعت کړی او د پلار په وجې سره. او بیا خو چې راغله کیسه نو ډېرو کسانو نه مې چې کوم دي استفاده وکړله، او هغې شاعري کې زه حیران یم. هلته کې ما ویلي وو چې د مینې لاس نیوی کړي ما قاسم ته دې رادرومي، چې د مینې لاس نیوی کړي ما قاسم ته دې رادرومي، د مین مینې کې مست یم زه د مینې کامل پیر یم. واو، نو کمې سلسلې تا تر اوسه دغه کړي دي، خپلې کړي دي؟ ما خو کافي سلسلې کړي دي، خو هغې کې د کوم مشهورې 4 سلسلې دي. سلسله عالیه نقشبندیه مجددیه، دې کې مې داسې کړی دی چې الحمدلله ما ته خلافت ملو شوی دی حضرت مولانا سیف الله جان صاحب نه سره نورنګ نه، چې هغه د دیوبند عالم و فاضل چې کس ته چې د حضرت ذوالفقار احمد صاحب مدد الله العالی خلیفه ده، هغه نه خلافت ملو شوی دی. او قادریه سلسلې کې میاں اجمل قادری صاحب نه چې د حضرت احمد علی لاهوري رحمت الله علیه المسیح دی، هغه نه خلافت ملو شوی دی. او دغسې 4 سلسلو کې ما ته حضرت مولانا عبدالرحیم شاہ صاحب چې هغه د مولانا اشرف صاحب پېښور وال، او د اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه سلسلې چې کوم دي که نه خلیفه ده، 4 طریقو کې خلافت ملاو شوی ده. او اوس مولانا حضرت د غوال خلیفه د مولانا دا راته وایه دا چې نور مریدان دي څوک دي؟ مریدان هم ډېر دي، هغې کې خو یو ته هم یې او داسې مرید دی چې زه خو غواړم چې خلیفه شې او ته خلیفه توب چې کوم دي که نه انشاءالله العزیز په لوري روان یې. اوس دې نه پس به ته ما خلیفه مرید مفتی صاحب چې کوم دي که نه هغه د فرزند ارجمند ده. نو نه تا خو ما ته دا پټکې یو ځل په سر کړی و که نه؟ تا خو ما زه خو تا خلیفه کړی وم پېښور کې که نه؟ اصل کې خبره دا ده راجا صاحب د ما ته ستا په مخ کې پټکې په سر کړی و، پټکې مې یقینا په سر کړی دی، او زه یې مرید کړی هغه د اهلیت او چې کوم دي که نه په بنا باندې مې دا کړی دی. خو د تصوفو
کار یو دا دی چې هغه خلافت ته رسیږي او نو هغه سبق وایي ته خو سبق نه وایې ولې نه وایم تا چې مال څومره وظیفې راکړي ته یقین وکړه اصل کې نورو خلکو اصلاح وکړې نو زه اوس هم دا د اصلاح کوم او بیا به هم کوم خو لکه مطلب دا دی چې ته اوس دم مم اچې که نه دا دمونه نو ما له د اجازت راکړه چې زم لږ دم مم اچوم دم نه دی هغې کې ما ول ډېره اسانه طریقه ده زه په د سړي زړه باندې چې کوم دي ګوته ورکېږدم او هغه ته چې کوم دي که نه الله 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 درې ځله چې کوم دي که نه تلقین ورته کوم او ورته وایم چې 5 وخت لمونځونه به په پابندي سره کې او 5 لمونځونه پس په 100 ځله چې کوم دي که نه الله الله وای او بیا به دا وای چې الله ته مې خالق کې مالک کې راضي کې ما ته رزق حلال فراخ راکې او تسکین قلب راته نصیب کې او ماسخوتن نه پس 100 ځله چې کوم دي استغفار به وای استغفر الله تعالی ربي من كل ذنب واتوب الیه الله ځواني نه واخله تر اوسه پورې څومره ګناهونه مې کړي دي ښه مې نه دي کړي په هغې پښیمانه یم اوس ګناهونه نه کوم او بیا مې اراده ده چې ګناه به نه کوم او یا الله ټول ګناهونه ورته معاف کړي او ته مې خالق کې مالک کې راضي کې رزق حلال فراخ راکړي که دغه ته کولی شي نو زه به هغه څه سبقونه درکړم نه تا خو چې ما له کوم سبقونه راکړي خو زه کومه زه یم چې زما دا سلسله م لږه مخکې بوځي چې زه م لږ دم په خلکو اچومه لږ غونتې زه هم څه ناڅه که ولی نه شوم چې خالي نه یم که نه الوتل غواړم که نه چې لږ والو زما خو الوتل نشته دي تصوف میں نہ اڑنا ہے نہ اڑانا ہے نہ رونا ہے نہ رلانا ہے روٹے ہوئی رب کو منانا ہے قدرمنو ملګرو پروفیسر قاسم بنوي صاحب سره زه ماشوم لوی شوی یم او د زما یو کتاب نن ډېر مخکې 14-17 کاله مخکې چاپ کړی تاوان پې هم کړی او ډېر نږدې چونکې زه او دا راجا کاشف صاحب ورسره لږ ډېر آزاد هم یو گپ شپ ورسره هم لګو زموږ ډېر عزتمن ملګری دی ډېر عزتمن مشر هم دی رهبر هم دی لارښود هم دی نو د سره که لږ ډېر مونږ دارنګې آزاد خبرې کوو نو دی ډېر د ژوندي ذهن او زړه خاوند دی او مونږ کله کله ورسره همدارنګ دی محفل کې دلته ناست یو او مونږ خندی هم مونږ ترېنه زده کړه هم کوو او ډېره زده کړه م ترېنه کړې هم ده دا حقیقت هم دی چې څو کلونه مخکې د ما ته پټکې هم په سر کړی او زه پې ګران هم یم او مونږ ته هم د پلار نه کم نه دا درې مصریز نظم او هایکو دې دواړو باندې تا ډېر کار کړی دا هایکو خو بابای هایکو وي دې کې ډېرو خلکو ته فرق نه دی معلوم دا فرق لږ دوی ته وښایه اصل کې هایکو جاپاني صنف څخه ده هغې نه راغلی ده هغې 15 چې کوم دي که نه سیلیبلس کې دا لیکي لیکن موږ وال یاران چې هغه کې انګریزي وال هم دي او اردو وال هم دي او د هغه په تتبع کې پښتو وال هم دي هغه درې مصریز نظمونو ته چې کوم دي که نه هایکو وایي حالانکې دا غلطه خبره ده مونږ ټپې ته روبایي نشو ویلی روبایي ته غزل نشو ویلی دا خپل څیزونه وي باچا صاحب وخت چونکې کم دی زه مختصره خبره ته کوم څنګه درې مصریز نظمونه ما لیکلي وو نو تاسو په مشورې هغه ما دریزه کړه نو دغسې که دا نوره کسان لږ فراخ زړونه کار واخلي چونکې هغه هایکو په نورو د انګریزي او اردو ډېر په مشکله سره لیکلی شي لیکن پښتو چې خو ډېرې په اساني سره لیکلی شي بلکې پښتو دا یو لوی چې کوم دي که نه اعزاز هم ده چې په 2 صورتونو چې یو جاپانی آهنګ چې یو پښتني آهنګ چې کوم دي که نه هایکو لیکي ته ماته یو درې مصریز نظم ووایه یو هایکو ووایه ګوره هایکو لیکم زه وده چې پښتو وکړي هایکو لیکه ته دې مطلب دا ده چې یعنی هایکو به لیکم دغه جاپاني ادب زه به خپلوم او چې کوم دي که نه یاره زما ته ای دومره کوي جوړه سوې نه دې لیدم زه او چې کومه دي که نه سپین ګلان نارنج ونیول اوس ونیسه ځان ته باغ کې کنج دا چې کوم دي که نه دا هایکو دي او په جاپاني آهنګ چې دي او درې مصریز نظم او چې کوم دي که نه
درېمي سیز نظمونه خو ما ډېر لیکلي دي او هغه مشهور هم دي خو لیکن هغه ته زه هایکو نه وایم حالانکه افغانستان چې یو کتاب چې کوم دي کنه چاپ شوی ده هغه چې یارانو ما دا درېمي سیز نظمونه د هایکو په کاسې چې اچولي دي حالانکه ما کوم کتاب لیکلی ده هغه په نام چې کوم دي کنه هغه نام مې هم درېمي سیز نظمونه لیکلی ده چې تاسې په مشورې سره هغه ته اوس زه درېیزه وایم او هایکو مې ګوشي یو کتاب لیکلی ده چې کومه دي کنه نو دا خو دا صحیح شوله د پښتو نه علاوه د بله ژبه کې هم چېرته لیکل کړي فارسي یا اردو یا انګریزي کې ما په اردو کې کړي دي لیکونه په نثر کې مې په اردو کې لیکل کړي دي او په اردو کې مې چې کوم دي که نه په غزل چې لیکلي دي یو غزل دی ما د اردو حال چې نه صحیح ده راجا صاحب فارسی کې خود نه دی کړي ته په فارسی کې هم شاعري کې خوښه نه چې د پښتونخوا غږ ته په فارسی کې کومه کتا یا نظم ووایې بېشکه ولې نه ته ووایه ځکه چې چونکې دا زمونږ پروګرام دا رنګ دی چې دا زمونږ د افغانستان ملګري او خصوصا مینوال دی او فارسی باندې هم ډېر ښه پوهېږي نو بلکې دا خو زما د پښتنو شعرونو نه دا هغه دی چې دوی صرف یو روح کې روان دي پکار دی چې همجهد شي مختلف ملټي ډایمنشنل فارسی تا کورس کړی دی ما غیور صاحب سره 4 کاله فارسي ادب کورس کړی دی خانه فرنګ ایران فارسي درله اوس درځي تقریبا سهاده پورې راځي او سهاده پورې شاعري هم پکې کومه ووایه ته او زه به تاسو ته یو کتاب پیش کړم چې د پښتو او فارسي تلمي ده تلمي عین سره ښودلی د اقبال راته سبب زما د غم ښودلی د اقبال راته سبب زما د غم در خاک من یک جلوه عام است ندیدم او ضمیر په ناقدرۍ کې عزتونه مې پدار شو ضمیر په ناقدرۍ کې عزتونه مې پدار شول من سر به سجود هستم گهې پیر گهې صنم ډېر دا تلمي دې ته وایي چې یو شعر په یو ژبه کې او بل په بله ژبه کې نو زه څه حده پورې اردو او فارسي امیزه اردو چې کومه دی هغې شاعري هم کومه صحیح په زړه شته دی اوس ارمان مې ډېر ارمانونه دي هزاروں خواهش ایسی کہ هر خواهش پہ دم نکلے داسې دی زه وایم چې د پښتو ژبه ښه په جوابونو په ترقي کې شي او دا نوي کول خلکو ته چې کوم دي که نه د پښتو کتابونه او ډېر څیزونه چې کوم دي که نه میلاو شي نو دې دپاره اوس خو چونکې زه دیني علم هم حاصلوم 4مې درجې کې یم یو ځل فارغ شوی هم یم د مولیتوب سند چې پټکې راولهلی شوی دی او تصوف 4 سلسلو کې چې کوم دي که نه او دا خو تا ته پته ده چې د هایکو مې لیکلی دی او درېمي سیز نظمونه او درېمي سیز نظم کې یو چې کوم دي که نه شی اوس راته یادېږي هغه زه به تر څو پورې خواري کومه زه به تر څو پورې خواري کومه او ته به تر څو پورې یاري نه کوې او منم خواري غواړي یاری صنمه منم خواري غواړي یاری صنمه غزل یو دوه شعرونه ووایه درته یادېږي ما خو ساجوبه زاړه شعرونه یاد شول او لا مې د مینې کیسه خولې څخه ایستلې نه ده چې په نورنګ کې په رنګ کې خوره شوې نه ده او یو شعر دی چې د مرواتو لوګ وطن کړې ګلستان د غزل قاسم الونده په هر لوري د غزل ګلونه ډېر او بیا د مینو خو ګزړو کې لارې مه جوړوه محبوب خیال کو کم سو کې لارې مه جوړوه واه بیا د مینو خو ګزړو کې لارې مه جوړوه بیا د مینو خو ګزړو کې لارې مه جوړوه محبوب خیال کوه کم سو کې لارې مه جوړوه د پاکې مینې زه محکمه عقیده لرمه ما ته نصیحه په اوبو کې لارې مه جوړوه که سیرې ویرې شمه ګل خو به را پرې کړم مالي
کثیر ویره شمه ګل خو به راپرېږدم مالي دا وایه څه چې په ازغو کې لارې مه جوړوه ډېر ښه ای د فطرت په پیش و تاب کې مزمحل زړ گیا زما د عقل په ورشو کې لارې مه جوړوه او پښتونه سر دې که په دار شي سپروای نشته پښتونه سر دې که په دار شي سپروای نه کړه سپروای نشته پښتو د په پښتو کې لارې مه جوړوه او آخري مقتدا له محبت نصیبه هر څه پرېږدی قاسمه نور په خپلو ارادو کې لارې مه جوړوه او نور ته ووایم نه بس دی شاته بس دی پروفیسر صاحب واده دې کله کړی واده خو ما چې کله کړی مې و هلته مې کړی و خو ما مې داسې کړی و چې کله ما کوژدن کېدله ما ته پته نه لګېده چې چېرته کې مور او پلار واده راته کوي ښه د مور او پلار په خوښه دې کړی مور او پلار په خوښه خپلې خوښې باندې مې نه دی کړی نو بیا دې زړه غوښتل چې په خپله مې کړی وې نه بس یو ځل وشي خو زړه دې په چا بیللی دی رښتیا ووایه زړه خو هېڅوک داسې نشته چې دا دې وخت هوا پرې نه وي لګېدلې تا باندې نه دی لګېدلې داسې نه کور ودانه یې ژوندی ده ژوندی ده شکر الحمدلله شمینه راکوي او شمې خوشحال لري بل واده که ما او راجا صاحب تاله کوو نه توبه زه چې دغه یو واده په ښکلې طریقې سره ووایم ښه بس بل نه کوم ته څه وې دا پروفیسر صاحب په اجازه سره زه خبره کوم پروفیسر صاحب ما سره دا ډېر نږدې دی بالکل بعد کې یو ځای پاتې کېږي ما ته یو ورځ فون وکړو چې زر راوځه ګاډي راوباسه چېرته روان یو ما ویل خیر شي چېرته بوډا سړی دی هسپتال یا څه رنځ بیماري به وي بس زه په منډه ووتم هغه نه شم ریډي نه شم بس ورغلم ګاډي کې مې کېنه فرنټ سیټ کې ویل ماته معلوم دی چې چېرته لار راته ښایي داسې تاو شه او دالې لار شه او لاړلو هلته بس یو چا سره ملاقات و نو بیا د غزل ولیکلو که نه په دې موقع او هلته ډېر جذباتي غزل یې وړاندې کړی اصل کې خبره دا ده ته لکه چې زما ملګری نو تا سره به زه چې کوم دي که نه ډېر خوشحال نه یم بلکل نو دغسې هر یو شاعر سره چې کوم دي د ما زړه دی خو هغه زنانه وي او هغه مردانه خو دې دا مطلب نه دی موږ د شریعت دایرې کې ګرځو نه شریعت خو موږ له د څلورو ودونو اجازت راکړی که نه نه خو چې کولی شي سړی که نه زه د دې وس نه لرم زه خو اعصابي بیمار یم او مالداره خو یې که نه نو الحمدلله خو خدای پاک په دین باندې ډېر زیات مالدار یم او دنیا جهاد سره الحمدلله مالدار یم او په هغې شکر هم کاږم ماشاءالله ښه کم کتابونه دې را روان دي کتابونه خو ډېر نو دا یو بوجۍ ما وصولیت تا سره دا ټول قلمي نسخې دي نه دې کې چاپ هم دي او قلمي دي او تاسو به حیران شئ چې ما غزل هسې مې چې کوم دي که نه سره پخ کړي دي حیران به شئ ورته نو ما خو ډېر په زړه کې ارمانونه دي چېرته د پښتنو چې کوم دي که نه یو داسې پریس وللی چې هغه په نیمه قیمت باندې چې کوم دي چاپ کولی دا خو زه نوره ډېرې خبرې نه کوم پښتو دپاره ډېرې علمیې دي واده ورځل کتابونه دومره ګران چاپ کوي چې هغه غریبان چې کوم دي که نه نوره کسان به څنګه اخلي نشي او بلکه کتاب چاپ شي او شاعر ادیب په 1 لک روپیو لګي خو 100,000 واپس د هغې واپسي نه کېږي اصل کې ډېره کیسه د هغه د خپلو بچیو نه او چې کوم دي که نه نورو کسانو نه لاسونه پیسې راولموړي کتاب پې چاپ کړي او هغه په کورونو کې په تا ته ما مخکې مثال در کړی و که نه چې والي صاحب راته وایي دا کوټه راته خالي کا د کتابونه درې کا چې مونږ چېرته کې پکې اوسو نو دا دغسې علمیه ده قدرمنو ملګرو پروفیسر قاسم محمود صاحب زمونږ د پښتو یوه لویه هستي ده مونږ خوش قسمته نسل یو چې دا رنګ مشران را سره ژوندي دي او مونږ رښتیا چې ډېر خوش قسمته یو چې داسې لوی هستی را سره مینه هم کوي او داسې لوی هستی مونږ سره بې تکلفه مرکې هم کوي محترم پروفیسر قاسم بنوي صاحب سره ډېرې خوږې خبرې وشوې ډېرې رڼې خبرې وشوې ډېرې بې تکلفه خبرې هم وشولې او دا خبرې رښتیا خبره دا ده چې د سره ما کړي وي دا خبرې به د سره ما کړي وي ځکه چې دا خبرې د سره بل چا نه شوې کولی دا زمونږ یو نږدې او عزتمن ملګری دی او دا خبرې په کار هم وه چې د سره لږې سپینې خبرې
شوی وي. د پښتو د ژوند بقا او مینې دا سفر به همداسې جاري وي. اوس خپل قربا خپل باچاجي صابر شاه صابر ته اجازت ورکوي. د لوی الله پامان. جزاک الله. ډېره مننه.